زمونږ په پښتنو کې د شرک یو ډېر لوی راج تیر شوی دی او اوس هم سبوی نه قبر لبزینه خو چې ته د الله د یووالي مسله وکړي که نه تک ټایم کې کفره فجره او اهل الشرک راوچتېږي. د ډیران کې بدبویي شته او که نشته؟ ډیران بدبویه دی خو چې تا ورته بلچې نه اړمه کړې نو د ډیران بدبویي نه ښکاري، خو چې کله ته ډیران له بلچې ورکړې نو دا ډډوزې او څښا بوی ترې نه راوچت شي. دقسې چې ته د شرک رد لخپه ورکې او د الله تعالی په توحید باندې آواز اوچت کې، خلک وایي پنجپیری دی وابي دی ځان ته ساتې د اولیاو ګستاخ دی اولیا نه مني. ته هر څه منې خو تا د الله حاکمیت او د الله د الوهیت خبره وکړه. دغه ټیم کې شرک پرسته طبقې ټولې راپاسي. هغه خلکو نه به د شرک هغه خبرې واورئ چې ته به وایې ګنې دا د رسول الله د صف د ودرولو خلک دی، لیکن د هغې نه به هغه خبرې واوري وي نه دا اولیا دي. وایي زمونږ یاد شي په موږ به دانې راوختې چې دې تور ډېرې بابا له بلاړو دانه به ښه شوه. ته به هغه ټایم اریان شي چې ته خو ما ډېر لوی مؤمن موحد او مسلمان ګڼلې، تا کې او ابو جهل کې خو هېڅ فرق نشته. عرض مې دا کو چې د الله یووالي نه د عوام خبرول پکار دي.